بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو بخښنه غواړم مو دلته درانه غلامان اوسي د هغو په مخ کې خبرې کول، بیا د سادهی چې څومره هم درانه مشران دي او د علاقې نه نور څومره علما راغلي دي، ځوانان راغلي دي، ټول ته اسلامي طریقې سره سلام وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ایمو کورمیوالو موجوده دور کې که موږ شو غیر د مودې راسنه موږ دا یو سوچ او فکر لرلو چې وطن ته داسې خلکو ضرورت دی چې هغه عمومي سطح باندې تبدیلي راولي، وطن ته داسې خلکو ضرورت دی چې هغه حکومتي سطح باندې تبدیلي راولي، مل ته داسې خلکو ضرورت دی چې هغه د انصاف راوستونکي وي، هغه د ظلم ختمونکي وي. ټول خلک دې خبرې ته مطمئن وو چې داسې چوک به راشي چې هغه په ملک کې دوه قانونه ختم کړي، یو قانون به وي هغه قانون چې هغه غریب دپاره به هم یو وي او امیر دپاره به هم یو وي. موږ ټول په دې شي باندې مطمئن وو چې داسې چوک به راشي چې د هغه قانون لاس د غریب او د امیر ګریوان ته برابر ورسیږي. موږ د خبرې دپاره یو کوشش جدوجهد کولو چې د ایوان نه ونسا د غریب سړي کور پرې به برابروالی وي. موږ دغه شي په سوچ کې وو چې داسې خلک به رسي چې هغه د تعلیمي معیار به جوړوي. په پاکستان کې چې کوم د غریب دپاره تعلیم معیار دی امیر دپاره دی دا به ختمیږي. موږ دغه شي دپاره مطمئن ناست وو چې داسې چوک به رسي چې هغه به کرپشن ختموي، هغه به غله ختموي. موږ دې شي ته انتظار وو چې داسې وخت به رسي چې داسې ها سهولتونه به غریب او امیر دپاره یو وي. موږ دغې خبرې انتظار وو د صدیاو نه، د کلونو نه، د بچپن نه چې داسې چوک به رسي چې هغه به سرکاري محکمو کې کرپشن ختموي، سرکاري محکمو کې به یووالی راولي، سرکاري محکمې به د دې جوګه جوړوي چې هغه به خلکو ته سهولت ورکوي. خو بدقسمتي به ورته وایو چې کومو خلکو سره مو امیدونه تړلي وو، چا دپاره څه مو زنده‌باد مرده‌باد ویلو، چا دپاره څه مو تندې برداشت کړلې، چا دپاره څه مو سړی ګرمي برداشت کړله. نن هغه خلک په دې شي کې ناکام شو. موجوده حکومت څه د کرپشن خبره کوله، نن د کرپشن دغه انجام دی چې غریب نه غریب سړي ته هم د یو اړې نوکري د کرپشن په ځای باندې ډیمانډ کېږي. موږ ویلو چې داسې حکومت ورسي چې هغه به غریب سړي ته د روزي کې اساني راولي. خو بدقسمتي به ورته وایو چې نن روزي د امیر دپاره هم او د غریب دپاره هم مشکله دی. موږ ویلو چې داسې وخت به رسي چې سرکاري خلک به د عوام خدمت غواړي. خو بدقسمتي به ورته دا وایو چې نن هغه سیسټم نه دی. موږ دا سوچ کولو چې وي آی پي کلچر به ختمیږي، خو نن هغه وي آی پي کلچر ختم نه شولو. هغه خلک چې دې راټولولو په کرپشن نامې باندې، هغه خلک چې دې به دا یو منشور ورکولو چې زه به ملک یو نظام راولم. بدقسمتي دا دی چې نن ملک یو نه، دوه نه، درې نه، بلکې په هره سطح باندې په هر ځای کې ځان ته قانون یا حکومت روان دی. د غریب دپاره یو قانون، د امیر دپاره بل، په حکومت کې نور سړی د هغه دپاره یو، په آرمي کې نور هغه دپاره بل، په سیول کې نور هغه دپاره بل. نو ملګرو که صحیح رهنمایي د خلکو چوک کولی شي، که صحیح رهنمایي د عوام چوک کولی شي، هغه په موجوده دور کې علما دي او موږ خپل علماو نه هم د هغه امید لرو چې که کوم هم سړی د تو پلیټفارم نه جنګېږي چې هغه د به بیا ځان ته دا ونیي چې زه یو خندان والا سړی یم، زه د خندان په سطح راغلی یم. کوم هم کس د علماو صفونه ودرېږي چې هغه د بیا دا ونیي چې زه د پیسې والا سړی یم او زه په پیسې باندې راغلی یم. کوم هم یو سړی چې د علماو صف نه ودرېږي، نو زه بیا علماو ته دا هم وایم چې ته هم یو داسې پروګرام جوړ کړه چې هغه نه بیا ته پوښتنه کولی شي په کال یا 2 کال چې هغه نه ته دغې
خبرې اطمینان خستلی شي ته عوام دپاره ته څه وکړو عوام دپاره ته څه کولی شي نه مو ټولو خلکو ته دا یایو چې موجوده دور کې علما د مو رهنمایي کولی شي او موږ ټولو ته پکار دی چې د علماو سره شانه به شانه ودرېږو او سرفراز بھائی چې مو کوم ولاړ دی یو ښه ځوان دی د جمعیت علما اسلام په هغه باندې اعتماد کړی دی او دا نور څومره هم کنسلران ولاړ دي ایمو دا کوشش دی چې په هر بیل کې په هر سیټ کې جمعیت علما اسلام ته کامیابي ورکړو ډېره مننه بریالي اوسئ. درسته نو سي امیر